اسرائیلو د تمامو اشیاو نه بایکاټ شوی دی. نن الحمدلله د حاجي عبدالصبور صاحب په واده کې هغه پراډکټ چې کوم دی د هغې نه مکمل بایکاټ شوی او پاکستاني پراډکټ چې کوم دی نو هغه راغلی دي. نو دا موږ په دې کې د ډېر زیات انتهایي شکرګزار یو. دې وخت کې زموږ سره د جمعیت علماء اسلام جنرال سیکرټري مولانا حذیفه صاحب موجود دی. هغې هم دلته تشریف راوړی دی. نو دې نه به دا تپوس کوو د ټول نه خو مخکې تاسو ته هرکلی وایو د جندول په خاوره باندې. بل دا راته ووایئ چې د دې خاندان تعلق د یو مذهبي ګرانۍ سره دی. آیا د دې خوشحالۍ په موقع باندې عامو خلکو ته څه پیغام ورکړي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. قال النبي صلی الله علیه وسلم النکاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. ډیره شکریا د دستک جندولو د ټیم چې تاسو موږ ته په دې خوشحالۍ په دې موقع باندې د خبرو کولو هغه موقع او حوصله راکړه. د ټولو نه اول خو حاجي عبدالصبور صاحب چې زمونږ د جمعیت علماء اسلامو د صوبایي کونسل ممبر هم دی او زمونږ د ضلعي مجلس شورا زمونږ یو درون مشر دی، یو قدرمن عزتمند او د علمي خاندان او چشم چراغ دی. نو حاجي عبدالصبور صاحب او د هغوی ټول خاندان ته په دې خوشحالۍ په دې موقع باندې مبارکباد پیش کوم او هغوی چې موږ ته په دې ځای کې یعنی کوم عزت راکو نو د الله پاک نه چې کوم دی دا سوال او دعا کوو چې الله پاک هغوی ته د دنیا او د آخرت عزتونه ورکړي، د خوشحالي الله پاک د هغوی بختوره کړي او د خاندانونو په منځ کې د اتفاق او د اتحاد چې کوم دی ذریعه وګرځي. او یقینا دا زمونږ د پښتو هغه روایات دي چې د دې په وجه باندې موږ یو بل ته نږدې کېږو او زمونږ هغه د یو بل سره اختلاط او یو ځای کېدل، خبرې اترې کول، په غمي او خوشحالۍ کې شریک کېدل، دا زمونږ هغه روایات دي چې د هغې په وجه باندې زمونږ پړونو کې د یو بل سره محبت سیوا کېږي او د اتفاق او د اتحاد چې کوم دی ذریعه ګرځي. نو انشاءالله موږ دې ځای ته رالو ډېر زیات د حاجي عبدالصبور صاحب او د هغوی د ټول خاندانو او دلته موجودو زمونږ چونکې زما سره زمونږ ضلعي امیر او جناب سراج الدین صاحب هغوی هم تشریف راوړی دی. د هغې نه علاوه زمونږ د دې تحصیل امیر قاری نورزمان هاشمي صاحب او زمونږ د ضلعي مجلس شورا ممبر او د صوبایي کونسل ممبر بای فضل ربي صاحب، دغه رنګې زمونږ فاینانس سیکرټري اقرار محمد اقرار صاحب او زمونږ د صوبایي کونسل ممبر شیرشاه بایی چې د هغوی خاندان هم د جمعیت علماء اسلام سره یو زوړ چې کوم دی زمونږ بانی او دیرینه خاندان دی. نو موږ چې دلته راشو د معیارو ته نو ډېره خوشحالي چې کوم دی د ثمرباغ ته خوشحالي محسوسوو. لہذا زه بیا په آخره کې حاجي عبدالصبور صاحب ته او د هغوی ټول خاندان ته د زړه د کومې نه او د خپل ضلعي جماعت د طرف نه مبارکباد پیش کوم. امیر سراج الدین صاحب موجود دی، د دې خوشحالۍ په موقع باندې یو دوه خبرې وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. چونکې قاری حاجي عبدالصبور صاحب زمونږ مشر دی او دغه خاندان سره زمونږ یو دیرینه تعلق دی. نو نن د دیو د چې کوم د برخوردار هغه دلته د ولیمې کوم پروګرام دی په هغې کې موږ ته شرکت راکړی او الله موږ له توفیق راکړو چې هغې ته موږ رالو. نو زه د خپل طرفه د خپل ټولو ملګرو طرفه حاجي عبدالصبور صاحب ته مبارکي ورکوم او دا دعا کوم چې الله دې دا خادي بختوره کړي او چونکې دا زمونږ یو اسلامي او سنت طریقه ده. نو انشاءالله د الله نه هم دا دعا ده چې الله دې دا دواړه جانبې نه دواړه خاندانه الله دې دوی ته ډېرې خوشحالیانې ورکړي. دا یو سنت طریقه ده او کله واجب هم ده، فرض هم ده او دا نکاح د سلسله د ابتدا نه شروع ده. د دې کې دومره خبره پکار ده، په هغه طریقه ادا کول د دغه پکار دي چې کوم د پیغمبر طریقه ده. د هغې د طریقې نه په دې کې تجاوز نه دی پکار او البته په دې وخت کې کوم دی د مهر مطابق د زیاتوالي او د کموت چې کوم دی په دې کې څه فرق نشته دی. بعضې خلک مهر زیات وي، بعضې کم دي. نو چونکې د خپل وس مطابق ولیمه ورکول دا سنت طریقه ده. ډېرو خلکو ته چې ورکړلی شي په دې کې اجر زیات دی او چې د چا وس نه کېږي. حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې چا به واده وکړو هغه ولیم ولو بشات یعنې د تا ولیمه وکړه اګر که ګډي نو د چا څومره وس کېږي د هغې مطابق چې کوم دی ولیمه کول دا سنت دی او لازمي خبره ده. او موږ دا صبور صاحب
او چونکې دا د خزانې مولي صاحب چې هغه زموږ استاد و د سلیم شاه صاحب پلار و موږ د هغې شاګردان یو د هغې باندې موږ ډېره زیاته خوشحالي موږ ته حاصله ده. بیا دا کوم مېلمانه چې راغلي دي سراج الدین صاحب راغلی دی، دا نور ضلعې نه بار کسان دغه ضلعې کې دننه کسان موږ د هغې ډېر زیات شکریا ادا کوو. د ټولو نه مخکې خو زه ستاسو سیدالرحمن صاحب او ستاسو د کیمرمین شکریا ادا کوم چې په دې اهمه موقع باندې تاسو حاضري کړې ده او د دې ملګرو رایې چې کوم دی نو د خلکو سره شریکوئ. د واده په باره کې به زه دا ووایم چې د ټولو نه مخکې زه خپل استاد محترم مرحوم د هغه والد زوی ته حاجي عبدالصبور صاحب ته د هغه بچي ته کې فیض الله صاحب ته مبارکباد پیش کوم، مبارکباد ورله ورکوم او دا دعا کوم چې الله تبارک وتعالی د جانبینو اتفاق نصیب کړي او الله د دې ته دا مبارک کړي. د دې نه علاوه د خاص سادګۍ په باره کې به زه دا ووایم چې دا واده دا یو سنت طریقه ده، نو دا چې څومره په سادګۍ سره ادا شي نو په دې کې برکت وي. او کلم چې چا به دې کې ډز ډومبقې کړي دي، کلم چې به دې کې ډز ډومبقې شي د هغې اخري انجام ښه نه وي. په هر حال زما د ستاسو د کیمرې د په شیشې پر دغه باندې د ټولو خلکو ته د خپل ورونو ته چې کوم دا پیغام ورکوم چې تاسو هم دغه شانته ولیمه کوئ، واده کوئ، بیله کوردن کوئ، واده کوئ، هر څه چې کوئ نو په سادګۍ سره وکړئ. په هغې کې برکات وي، په هغې کې چې کوم دی نو خیر وي. کله کې تاسو په دې کې ډم ډوم وکئ نو د هغې اخري انجام ښه نه وي. بیا د آینده د مستقبل کې چې کوم دی د هغې انجام ښه نه وي. نو همدغه شان دی په دې ساده طریقه زه تاسو خپلو بچو له نکاحونه کوئ. دې نه علاوه زموږ د معیار او اصلاحي تنظیم چې کوم دی هغې په هره موقع باندې خپل چې کوم دی نو چې کوم داسې مسله راغلې ده هغوی په هغې کې سر پورته کړی او خبره پکې کړې ده. الله تبارک وتعالی دې له اجر عظیم ورکړي او الله دې خوشحاله ساتي. سیدالرحمن صاحب زه ستاسو ډېره شکریا ادا کوم. زه دا وایم چې دا خوشحالي د ټولو نه زیاتو تاسو ارینډ کړه او تاسو پکې زیات کردار ادا کړو. بلکې حاجي عبدالصبور صاحب یو ډېر مخلص سړی دی، همدرد سړی دی او په دې ټول کلي کې دا ډېر یو خاکسار سړی دی. الله پاک ولا عزت ورکړی دی په دې خاکسارۍ باندې. او موږ هم دعاګانې کوو چې د هر مظلوم سره د هر غریب سره هر وخت کې هغه امداد کړی دی. دا نن چې څومره دا خلک خوشحاله دي او راغلي دي دا د دغې خبرې برکت دی چې دا کې یو خپل اخلاص دی. او دویمه خبره دا ده چې خلک په دې خوشحاله دي چې نن په فلسطین کې ظلم دی، زیاتی دی، بربریت دی. د اسرائیلو د تمامو اشیاو نه بایکاټ شوی دی. نن الحمدلله د حاجي عبدالصبور صاحب په واده کې هغه پراډکټ چې کوم دی د هغې نه مکمل بایکاټ شوی او پاکستاني پراډکټ چې کوم دی نو هغه راغلی دي. نو دا موږ په دې کې د ډېر زیات انتهایي شکرګزار یو چې اولنی قدم حاجي عبدالصبور صاحب په واده کې کېښودو چې د اسرائیلو د مصنوعاتو نه بایکاټ وکړو او پاکستاني مصنوعات او چې کوم د پراډکټس هغه دلته موجود دي. په دې خبره باندې الله هم راضي شي دنه انشاءالله او موږ هم ترې راضي یو. حاجي ټیک شو. نو ماشاءالله تاسو د مشرانو خبرې مو اورېدې، د عبدالصبور حاجي صاحب خبرې مو اورېدې، دلته کوم علما کرام راغلي او د دې د علما کرامو سره تعلق لرونکي کوم مشرانو دغه ټولې خبرې تاسو واورېدې. اصل کې برکت او خیر په دې کې دی چې د اسرائیلو دا کوم پراډکټ و د دغې نه د ټول نه مخکې دیو انکار وکړو او دیو په دې خپل پوره پروګرام کې چې کوم دی دغه پراډکټ استعمال نه کړو. نو تاسو هم خپل ودونه په سادګۍ باندې وکړئ. د سادګۍ د واده ډېر غټ خیر او برکت وي. الله دې وکړي چې زموږ ټول ودونه او خادیانې دغه شان په سادګۍ باندې وکړي. ډېره مهرباني، قدرمن او عزتمن شئ. امید لرم چې دا پروګرام ستاسو خوښ شوی. تر بل پروګرام پورې سیدالرحمن کاکا خیل ته او صبور رئیس صاحب ته ورکړئ اجازت. د لوی الله په امان.